وایو چې هغه څوک چې ته ورته کنځلې کوې ادمون دلته په دې جې کې ځای لري. څوک چې د چا په جګر او په زړه کې ځای لري هغه باندې سر او مال او هر څه جایداد قربانوي. وایي له مغرورې نړۍ جوړه شوه سوالګره، له مغرورې نړۍ جوړه شوه سوالګره، خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره. ای د تورو خاورو لاندې بهادره، ای د تورو خاورو لاندې بهادره، سر را پورته که ملا محمد عمره، سر را پورته که په مونږ باندې اختر دی، په هیواد د ازادۍ ختلی لمر دی، خپل مو کلی خپل جومات خپل مو منبر دی، او تکبیر د تور پټکي ملا برادر دی. ملا عمر چې څه ویلي و نن ورته اشعار وایو. بیا یې درته وایم چې له مغرورې نړۍ جوړه شوه سوالګره، خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره. ای د تورو خاورو لاندې بهادره، سر را پورته که ملا محمد عمره، سر را پورته که په مونږ باندې اختر دی، په هیواد د ازادۍ ختلی لمر دی، خپل مو کلی خپل جومات خپل مو منبر دی، او تکبیر د تور پټکي ملا برادر دی. الله اکبر. دا هر څه چې سوي دي مونږ د داسې قاید په زړه کې روزل شوي یو، په غیږ کې روزل شوي یو چې مونږ پې باندې سر ورکوو. مونږ په داسې مدرسې او په داسې جومات کې اعداد ترلاسه کړی چې د امریکا امپراتوري مو تر خاورو لاندې کړه. مونږ د داسې چا د داسې سرلښکر لارویان یو چې هغه نن نه 20 کاله مخکې ویلي وو چې امریکا به د لیست له سره د لیست پای ته راځي. نن یې په سترګو وینو، نن د امریکایانو امپراتوري دړې وړې ده، د هغوی کبر او غرور له خاورو سره خاورې ده. مونږ د داسې چا په مدرسې کې اعداد ترلاسه کړی چې غلامي مونږ ته نه ده ښودلې. د مونږ په ضمیر کې غلامي نشته، د مونږ په وجدان کې غلامي نشته. مونږ غلامان روزل شوي نه یو چې د چا غلامي وکړو. زمونږ قاید غلام نه و. د هر څه دپاره د اسلام د مقدس دین په خاطر باندې له ټولې واکمنۍ نه تیر شو. په داسې یوه جونګړه کې خپل رب ته روح وسپاره چې هغه جونګړه کې اوسېدل د هر چا کار نه دي. هر څه تکلیفونه د دې ملت د ازادۍ په خاطر باندې تیر کړه، هر څه تکلیفونه د دې په خاطر برداشت کړه چې سبا څوک د غلامۍ پیغور د ما لارویانو ته ورنکړي. هغه د مونږ سالار او لاروی ده. له مغرورې نړۍ جوړه شوه سوالګره، خپلواکي مو ترېنه واخیسته په نره. ای د تورو خاورو لاندې بهادره، سر را پورته که ملا محمد عمره، سر را پورته که په مونږ باندې اختر دی، په هیواد مو راختلی، په هیواد د ازادۍ ختلی لمر دی، خپل مو کلی خپل جومات خپل مو منبر دی، او تکبیر د تور پټکي ملا برادر دی. بلبل جنرال زنده باد، بلبل جنرال. الله دې ژوند زیات کاو، الله دې د هغه ته جنتونه ورکړي. مننه. زموږ تاسې د زړه سار ده، فخر ده د موږ او تاسې. مبین صاحب راته چا ویلي دي چې ته راشه دلته او تاسو ته نور څه پاتې نه دي. مونږ چې جهاد کوو اسلحې نه ږدو، وجه همدغه ده چې دغه غلامان مزدوران د امریکا تالي څټي، پرون د روبل جاسوسان او نن د ډالرو مزدوران، هغوی دومره وځپل شي چې د آینده دپاره نسل غلامۍ ته زړه ښه نه کړي. دومره وځپل شي چې سبا تاریخ ګوري چې د پلار غلامي ورته پیغور ښکاري. دا چې زه اسلحه کېږدم، بیا دا جهاد د څه دپاره، دا تکلیفونه د څه دپاره، سبا به بیا مونږ ته پیغور راکوئ. نه، کله وحاشه. د ارمان مو ګور ته ویسی، د کولاب بچیانو ته وایو چې دا به کولاب ته وړئ، د کرملین بچیانو ته وایو کرملین ته هم د ارمان ویسی.
د ډالر او د یورو جاسوسانو د CIA مزدورانو ته وایو چې آقاګان هغه څوک چې تاسو پې نازېدلی برادر سکاټ میلر ته ویوسئ. سکاټ میلر به مو هم دقسې ټیټه کړنه له افغانستان نه وځي لکه تاسو چې موږ سره نه منله، نن یې په سرو سترګو وینئ. هغه خبرې چې موږ به چاته ویلې چې امریکا به ماته خوري، سیاسي چارو چارپایانو به ویلې چې نه امریکایانو دلته په میلیاردونو په تریلیونونو ډالر مصارف کړي، هغوی د دې دپاره نه دي راغلي چې افغانستان پرېږدي. هغه ډالر لري، هغه اتحاد ناټو لري، هغه آیساف لري او د امریکا جنگ بیپین جاودو به مخوړي. سیاسي مبصرینو چارپایانو به د مونږ بچیو په اذهانو کې دا خبره اچوله چې د امریکا جګړه به بیپین جاودو کوي. که ټوله نړۍ یوه قطبي شي د امریکا د امپراتورۍ د امریکا د بیپین جاودو زور نه لري. نن الحمدلله طالب جان په ویاړ په همت باندې د امریکا امپراتوري سره له بیپین جاودو نه سکوره کړله. دا ویاړونه دي د مونږ د اتلانو، د هلمندي غازیانو. هلمندیانو تاسو ته سلام. د دوی په ککریو باندې ګولۍ وچلوئ تر څو د پاتې د شهیدانو ارمانونه د هغوی د یتیمانو زړونه پې باندې یخ شي، د هغه خلکو د ورثو ارمانونه پې پوره شي، زړونه یې پې یخ شي چې دوی پرون په ټانګونو پسې کشول. دا د معافۍ لایق نه دي. کاشکې تاسو زما ومنئ. زما دغه یو نظر ده، دا مې شخصي نظر ده چې دا خلک باید ووژل شي، خو چې اسلامي امارت ورته سینه پراخه کړې ده مونږ هم ورته لبیک وایو. د سکاټ میلر په یو ټویټ باندې نن ټول خوشاله وو او دا نه وایي چې د الله پاک د عسکرو سره به څوک مقابله وکړي. 18 کاله بمبار وکړه خو کامیابي پیدا نه کړله. 18 کاله کې مجاهد له منځه یو نه وړ. څنګه نن د یو ورځ چې سکاټ میلر د تېښتې په حالت کې هغه یو غږ کوي او تاسې ورته داسې خوشحاله یاستئ ګډېږئ ورته. داسې ډېر سکاټ میلران هم تللي دي، خو مه کوئ داسې او راسئ په مینه باندې تسلیم سئ. راسئ خپل وطن ته او د خپل وطنوال ته تسلیم سئ. اوس به ورغلی یم د سکاټ میلر نه به مې داسې څپېړې درته ویستلي. سکاټ میلر که نظامي جنرال وای دا په ټیټه کونه به یې ټانګونه نه وړه. راکه دا اوس یې لمبر ادرس دې راکړي اوس پسې ورځم. داسې سوکان یې درته ووهم. دا څه بیا عقل ده؟ اکه د سړي بچی وی په د 4 کالو کې زده هغه دا جګړه به یې ګټلې. ډار نه چغې وایي، ودرېږه انجینر صاحب. سکاټ میلر ډار نه چغې وایي، ډار نه. مخکې 3 ساعته ناست و د مار ګیم یې کو پورته یې کتلی نه سو. سکاټ میلر څه لیونی ده؟ داسې سپناخې ورکړم چې دا یې مو آفرین. لیونغر ته ورته دا افغانستان ده، دا د امپراتورانو هدیره ده. دلته د پلار او نیکونو هډونه لا پراته دي. دلته دا ټویټونه میټونه دا شیونه موږ نه پېژنو. ټویټ څه ته وایو؟ دا یې چې موږ صرف وایو لایف شیر که دغه پېژنو. زه ورته رنګ دې ورک سه. جنرال صاحب په دا سټډیو باندې ډېر رش دی، دغه ورونو چې غږېدلي دي که چیرې نورو ته وخت ورکړي د دې همکاري او کنې موخې ولا کې قطع کولی شو. دا یو مبادلې د سرحدي سرباز دی، دغه ورور که څه وایي دو ته وخت ورکړو ځي راځي ډېر معکوس که مننه. چې نور ورونه راشي هغه یعنې راځي سټډیو ډکه ده. بله سرحدي سرباز مهرباني. علیکم. وعلیکم سلام. مهرباني وکړه سرحدي سربازه، مهرباني وکړه ورونه. جنرال صاحب ته ټولو ته سلامونه وایم. د لوکان مرکز څخه مې رابطه نیولې. زه یو سرباز یم. مهرباني وکړه. راځه پاک مو پاک باندې راسه. راځه کاس درته وکړم. ګوره داسې خبره داسې پیغورونه به پکې تېر سو، اصلي حقیقت ته به راسو. حقیقت دا ده چې زه خپله اوس په وظیفه کې یم. وظیفه کومه که تاسو کې کوم یو لږ پوه وي ما دې په حدیثو باندې قانع کي، په حدیثو دې دلایل راسره وایي. او مخکې له دې نه چې جنرال صاحب ته څوک کنځا کوي، ډېر بد کوي، جک وهي
او جنرال صاحب افغاني دا اصل سړی دا یو حقیقت ته دین موږ سترګې نشو پټولای او پاتې تاسو اوس د موږ مرګ ته جواز ورکوي چې د ملي اردو مرګ جایز ده دا په قران ورکوي په حدیث ورکوي په اجماع ورکوي په قیاس ګوره سرتیره ورور یو خبره درته وکم اول خو کوشش وکړ ته به یو کاس ضروري لګم دغه ټوپاک چانټا بوټ مور دغه پردي شان چې اغوستي امانتي دا نر غوندې وسال ته طالبانو ته والا کا بل دغه د قران او حدیث خبره دا ډیر تاسو زیات کوي اوس اشرنګادم په پویږي نه وای قران او په حدیث باندې خبرې وکړه زه ته یو خبره کوم د ساده او پیچلې درته د ډیر پیچلې نه درته وایم ډیر به ترجمه او حدیثونه نه درته وایم زه یو افغان یم خدا نه خواسته الله دې هغه سات نه کې الله دې ما سترګې ړندې کې شل او شوټ مې دي کې خدای زه د امریکانو تر څنګ درېږم عسکر کېږم ګوره امریکان دې تا کور ته راولم زه فرض که زه ته یو عام افغان یو مسلمان یا طالب یا هر څوک چې لاس شل کسه شین سترګې امریکان دې کور ته راولم څه راسره کوې مرګ مې روا ده که نه خلاص راته ووایه نو د خبرو اوره دا خو داسې کیسه ده که نه چې ته خو یو خپل شخصي کیسه پرېږده شخصي امریکان د کور ته راولم جاسوسي یې کوم تا په کور نه نباسم د طالب په نوم د نیسم وژنم د خویندې میندې لاس اچوم لمنه یې جګوم کوڅۍ کې اسامه ګورم ته څه راسره کوې اوس خو ماته دې غوږ ونیسه که نه نو خبره خو دا خبره خو د تا صحیح ده پوه شولې دا موږ د سره منو تا خو یو شخصي نظر ویلي ګورې شخصي نظر نه وروره څه راسره کوې نه ګوره زه خو خبره ته وکړم انجینر صاحب خیر ده تا سره وروسته انجینر صاحب پرېږده زه دې کور ته امریکایان راولم ته راسره څه کوې زه خو دې پر اثار ولمه په د اثار دې ځکه مونږ هم ولو خبره ختمه امریکایان دې ما کور ته راوستلي دي ځکه دې په دې سار سر ولو سیاستان دې وژنو سیاستان امریکایان خو امریکایان خو اوس لاړل نه دې تللي ته قرآن وکړه چې اوس هم د خدر په بیس کې امریکایان نسته هغوی نه خو وباسل تاسو تللي دي چا وویسته تا خو نه دي ایستلي ما ویستلي دي نو چې تا ویستلي دي ګوره دا ته ګوره تا خو یې نوکري کوله تا خو یې مزدوري کوله کاکا جانه تا خو هغه شملای توپک دې نیولی هغه انفور ورته وایي که څه شی هغه بورډ هم امریکایي دی هغه په جب کې د سکرټر هم امریکایي ده ته خو دا خبره مه کوه لیونیه ګوره زه اربکی نه یم ښه زه د ملي اردو والا یم خبره اوره داسې خبره ده ښه موږ سربازان خو ګوره ملي اردو والا نه نو څه تاریخ لري امریکان یې په څاپیړو وي دی ورته وایي لاس ماچ ته خدای دا غیرت ده تاسو خو داسې مقدمون د تندي داغ سولې ولې ونه ولې هغه باګرام نه چې نقل کړه قطر ته هغه څوک ول هغه څوک و هغه ملي اردو کې نه اوسې ویستلي ول خو چا نقل کړه به هغه ته قطر ته طالبانو خو نقل کړل زه خو د سره منه خو ملي اردو کې که نه خو ملي اردو کې خو ته هم دغسې یو نر کار وکړه چې تا هم بوزو خبره نه نر کار ګوره کېدای شي ته څه خبرې کېدای شي ما امریکایان هغه خو تا نه خوسې کوه او هغه چې نیولي و هغه چا نیولي و دا چې دا زندان ته ویوړه چا ویوړه خو تا نیولي و که نه ګوره مونږ خو ګوره مونږ کې هم ګوندونه دي شمالي ټولواله ده راځئ اورې مبین صاحب یاره ډېر خر دماغې منې کړي دي عسکر په جای بېادبي د ډېره معافي خره ته ټوپک په غاړه کې ور واچوه او که چېرته د شفتالې پټي ته امریکایي راغی په خدای دا خر به پرې ډازې کوي که نور وایي رنګ مو ورکسه مړه دومره توهین کې پوه شوې خره سره تشبیه ورکوې مړه لیونیه په خدای خر تر تاسو ډېر غیرت لري نو دا اوس غیرت امریکایان دې په څاپېړو وي ته ورته لاس ماچو راوړه ټوپک راوړه بوټ راوړه د خدای نیکبخت ته زړه مو درته وچو د سبا به کوم لیزري په دې سترګه ویستلی ورور هر څه به زه به درته وغږېږم کېدای شي دارې وړم کېدای شي حقیقت راباندې ومنئ و خلکو ته خو ما خبرې ته نه پرېږدي کېدای شي را روان دي ګوره هغه خلقیانو ته به مونږ ویلې مجاهدین کامیابه کېږي بره وایي لاوداس او روس او دا یو راز مې داسې
ګوره خبرې ته غوږ شه، ګوره ما کوم دي لوګاریزم، ګوره زموږ خبره ونه خبرې ته غوږ شه، دغه تور پیارو خیل او دغه د کوچانو مکتب دغلته د روسانو اوسېدل، قسم په ذوالجلال په خپلو سترګو مې د خلقیانو د پرچمیانو پتلونونه په پولالو په پټیو کې لیدلي دي، مردار یې پرتې. خبرې ته غوږ شه لیونک، سبا په تاسو هم دغسې حالت روان. ګوره چې دا پتلون دې په شفتالې پټي کې پروت یا په پولاله کې لایف کې ابشرا نه کې لیونتوب مه کوه، کسان در لیږ ورکړه ټوپک موپک دې ورکړه د خدای نیکبخته لاس واچوه لاس. تاسې په ګوره داسې زه نه درته وایم والله تاریخ هم پرېښوده که زه یو ملي اردو کې یم تاسې په تاریخ والله موږ ویاړو، قسم یې درته وخور چې ویاړو. پوه شوې؟ یوه خبره مې واوره، یوه خبره دا ده که نه تاسو چې وایي که نه لوی ملا صاحب رحمه الله الله دې جنت الفردوس ورته نصیب کړي. ګورئ دغو ته تاسو چې وایي چې موږ د لوی ملا صاحب عسکر یو، هغه کې کوم کمال و؟ که تاسو یې کمال نشئ ذکر کولی، زه به یو کمال درته ذکر کړم، خو هغه کسان موږ کې جاهلان دي چې د لوی ملا صاحب پسې غږېږي، د هغه په بزرګي پسې غږېږي. هغه ګوره امریکایان چې راتلل هغوی دا خبره کړې وه، خو اوس موږ غلط شوي دغه اوس دغه نظام کې یو. خو تاسو خو ما ته غوږ ونیسئ، ګوره دا هغه نظام د شرمېدلی شړېدلی شمالي ټولوالې ته تسلیم شوی نظام ده. خیر د ما ته لږ غوږ ونیسه مبین صاحب، داسې خبره ده لوی ملا صاحب ګوره یې موږ سترګې جګې کړي دي، ځکه د ابراهیم علیه السلام صفت پکې و، ابراهیم علیه السلام هم بوتان مات کړل، دم بوتان مات کړل، دا یو غټ کمال و. اوس پوه شوې دا خبره چې زه اوس په دې هغه کې یم، اوس ما ته څه وکړم نو زه اوس نښته یم وروره. نښتی نه قربان دې سمه خوټه دې جار سمه د چا خبره ټوپک موپک دې کېږ در ازازت هېڅ خبره نشته، هېڅ شی نشته، بس څه دې کړي ښه دې کړي راځه زه تې وروره تنخوا هم درکوو، حکومت 13,000 درکوي، موږ 20,000 درکوو، حکومت 20 درکوي، موږ 13 درکوو. تاسو د خپلو جنګیالیو ته څنګه ترتیب کوئ؟ هغه پرېږده هغه داسې جنګیالي وګوره سره هم په هلمند کې دراز او غاب ته جوړ کړه، هغوی د نهارئ هغه د لوږې مړه سي، خو تاسو ته یې درکوو، خپله ډوډۍ تاسو ته درکوو. هغه څه کې صحیح ده خبر مبین صاحب، که مونږ کچالو خوړه په تا به د زرګ غوښه خورو، نور وایه که مونږ پیاوه خوړله ګندنه مو خوړله، ته عسکر ته تسلیم شه، تا باندې به د پسه غوښه قرض باندې راوړو درکوو یې. والله تاسو په حق یې په حق باندې داسې روش در باندې. محترم جنرال صاحب دی خو په غوښه باندې اموخته دي، د غوښې ډېر وړو د خلکو نه زه د پسه غوښه پرې عسکر جانه دا شاهین صاحب یاره دا جنرال صاحب زه تاسو دا شاهین صاحب درغلی که زه ګوره تا سره لګیا یم د خرو غوښه وخورې اوس پیغور نه تېر شي، پیغورونه څه نه جوړېږي، پیغور نه تېر شي. اول نه درته ویلې نه پیغور نشته وروره، راشه نر غوندې راشه، ټوپک دې راوړه، که انفوري د سره که پیکایي د سره که راکټ هر شی چې ملګري دې ټول پوه که نن شپه برابر که 3 شپې وخت لرئ 3 شپې پسند که بیا ګیر کړلی بیا هم خیر نشته، بیا والا که یاره نه روش وخورې تشې وچې ډوډۍ ته دې هغه کوم او هغه هم وروره یو تیکه مالګه، دا اوس هم خیر ده، روش درته حواله، پلاو درته حواله، سهار درته وطنۍ کورنۍ هګۍ درته پخوو، پوه شولې کورنۍ هګۍ موږ یې نه خورو، تاسو یې وخورئ. ته خو ګوره هغه موږ پوستکي هم هره ورځ هګۍ خورو، ته پرېږده خبرې پوستکي لیونه پوستکي هېڅ هم نشته غیر له چارج نه، ماته نه یې معلوم. زه قدرمن شي سبا ته به بیا ګپ لګو سرتیره ښه سړی قربان دې شمه، خو بس ته ما ولې دې لایف نه کته کوې وسړی په خدای مجلس مو خوند راکوي، اوس خیر د که موږ ملي اردو کې کاپیران نه دلته نورو خلکو ته واخ ورکړو. ګوره ته پرېږده خلک چا پوه کړي، ګوره خلک دې پوه کړي دي، قسم نه دی تاسو لایف نه ده، موږ د کور کې په ملانجه اړولي، یو ورور مې تا لایف ګوري، زه ورته وایم کاري یا بل کاري صاحب څه ده هغه جرمني کې د کوم ځای کې ده، موږ د خپل کور کې په غم اړولي یو. شاهین صاحب د سره وزګاس کا صحیح ده، هغه خو مو درته په سورینه نه ایستلی، خو لایف مایف نه کېږي، هغه به زاړه لایفونه ګورې، هغه زاړه لایفونه مړه زه لایف ګورم، پوه شوې ما ته هېڅوک نه راځي، ما وروڼه دي هغه تا ټول لایف ګوري، موږ د کور کې هم پلان جوړولي یو، کور کې د په خدای ځه په هر کور کې یو عسکر لرم، یو کس ته مې وویلې مال ډېر چنګ پنګ مه کوه، دغه انجینر صاحب نه ده ده ته مې وویلې مال ډېره خوا تو خوا مه کوه، زمن دې ټول د ما طرف ته دي په خدای داسې وردار دار کمه،
دا مې هم ډار سم. کړی ده غم نه او کوه، دا دماغ وګوره چېرته خبر څه ستا؟ کوم دا فیسبوکي طالبان دا تاسو فیسبوک سره شخان جوړ کړی دا نن سبا شخان. فیسبوک کې دا تاسو ډیره مشوره کړې او موږ چاته اختار نه ورکو ډایرکټ دروازه ورټکو وروره موږ زړونه باسلې دي و اوس وګوره چې بېګا دې په دروازې باندې شبنامه سریخي پوه سولې نه ګوره خیر دا بس دا نو د خبره ده کنه ما خو درته ویل چې حدیث به سره وای خو وای چې حدیث دې نه دی بیا غزا خبره ده ګوره زه عالم د دین نه یم چې زه اوس تا سره په احادیثو باندې شروع وکړم خو په دغه یو شي پوهېږم تا په خپله وویلې چې زه د کور ته امریکان راولم وزن مې که نه تا یې و په دغه وجه د وزنو بس خبره ختمه سیاستان مو وژنو چې بیخي د مرګ نه وي روان باید ووژل شي ځکه تاسو د امریکانو سره درېدلې په خدای هغه ویتنامیان نه وو ویتنام کې چې امریکانو کله جګړه وکړو هغه مسلمانان نه دي هغه چا چې د امریکانو غلامي کړې هغه په داسې مرګ مړه کړه چې تاریخ دی ویتنام کې بیا څوک غلامي ونه کړي نو سیاستان باید تاسو چې راشئ کله کنه تاسو هغه ډېر یاد یارک ته بل سپین بیرغ سره وځو تاسو چې راسئ څه ترتیب مې کومږ تسلیم شوي نه ژوندي دلته پاتې ولو که نه لکه توای خلکیان قسم چې د دې نظام باندې بیخي بې باور وي صفا خبره ده موږ په کې شپږو ملګري هغه ته خو یې څه کوې هغه قطر ته چې تللي دي بین الافغاني مذاکراتو والا هغوی ایران دي چې اوس څه وکړو هغوی به هلته قطر کې پاتې موږ به دلته پارک سپین بیرغ ورته درولي بیا ته ووایې هغوی به چېرته ځي چې دا دومره چڼې وهي او دیموکراسي او جمهوریت چې راځي وروره میدانوي کې ټکټ اخلي چېرته ځې والا هغه ته ځمه څه ورته وایي کابل ته ځم څه شی کوې ویزا پاسپورټ والا هلته ورسه